بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الحمدلله شپه تېره شوه او دې مهال کې چې دی نو مونږ بهر راووتو. فواز صاحب را سره دی. کوشش کوو دې وخت کې یادګار کې موجود یم. یادګار دی دا تاسو کتلی شئ. زما دې اړخ ته شاته بادشاهي مسجد او شاهي قلعه دي او زما دې اړخ ته که تاسو سوچ وکئ نو مناری پاکستان دی. نننی ویډیو کې به زموږ کوشش وي چې موږ تاسو ته یادګار وښیو، د دې دا پارک وښیو، مناری پاکستان وښیو انشاءالله تعالی. او بیا سیکنډ ویډیو کې به انشاءالله تعالی بادشاهي مسجد هغې سره سره شاهي قلعه دا به موږ ایکسپلور کوو انشاءالله تعالی. د ویډیوګانو نه خوندونه والی، ویډیوګانې وګورئ انشاءالله تعالی. حاجی قدرمنو کتونکو دا اوس منګه چې دی نو د مناری پاکستان نه را بهر شو. اوس به زمونږ کوشش دا وي چې مونږ تاسو سیده سیده بوځو بادشاهي مسجد ته او د هغې سره سره بیا شاهي قلعه ته. پارک کې دنیا خلک دی چې دنیا مخلوق دی. دې اړخ ته که تاسو وګورئ نن دلته چونکې فنکشن هم دی په دې یادګار کې 23 مارچ حوالې سره رینجر او مطلب دا دی چې عام ولس هم ډېر زیات راغلی دی او دې اړخ ته هم که تاسو وګورئ دنیا خلک دی جي. مطلب دا دی چې په هر دغه کې ځان له خپل ټولګی ناست دی، انجوای کوي. او په د 23 مارچ چې کوم دغه دي د هغې حوالې سره دلته رینجر، عام ولس جي، پولیس آفیسرز، دنیا خلک راغلی دی. د مناري پاکستان په دغه سټیج کې په دغه ایریا کې چې دی نو باقاعده طور باندې یو پروګرام چې دی هغه اوس منعقد کیږي. دې وخت کې ما سره فواد صاحب دی او موږ په یادګار کې موجود یو. فواد صاحب ته لږ راشه که نه، ته راته دا ووایه ټولو ناول خو تا ته د خپل سکرین په شیشه سلامونه او بیا ته په لاهور کې موجود یې نو څه ګڼې فسټ ټایم راغلی څومرې خوشحالي محسوسوي او لاهور درته څنګه ولګېد؟ او ټولو ناول خو چونکې زه تا ته مبارکباد هم راکوم ځکه هغه پنجابۍ کې وایي چې سړی لاهور چې چا نه دی لیدلی نو هغه پیدا شوی نه دی. نو فواد صاحب نن چونکې د پنجابیانو په لحاظ پیدا هم شو ځکه لاهور ته راغلی. نو فواد صاحب ډېر ډېر مبارک. خیر مبارک. وعلیکم السلام. زه خو فیصل اول ځل لاړم لاهور ته. زه خو ډېر خوشحاله یم او اردغل وایي لاهور خو لاهور دی. بالکل لاهور خو ډېر زبردست، ډېر ښکلی ځای نه دی. او بل مناري پاکستان موږ ویل ډېر ښکلی دی. اوس د شاهي قلعه ته به ورشو، هغه به وینو. بادشاهي مسجد به وګورو. ټیک ده، صحیح ده. ډېر ښکلی دی. یادګار خو ډېر زبردست ځای دی. یادګار ہے. لاهور ہے. راځئ جي مخکې ځو، تاسو ته نور ځایونه هم ښیو، چکر یې لګوو
او تاسو سره د یادګار او د لاهور دغه ښایسته ځینې شریک کوو. دې سره به تاسو ته زه دا هم ووایم که بالفرض که دې ویډیو کې نشي ویډیوګانې اوږدېږي نو موږ به خیر د مختصر ویډیوګانې بیا کوو، تاسو ته به قسطوار ویډیوګانې ملاویږي. نو دا یو خبره ذهن کې کېده چې انشاءالله تعالی لاهور کې داسې ډېر ځایونه دي چې هغې ته به زه تاسو بوځم انشاءالله تعالی، چې په هغې کې شالیمار باغ دی، چړیاګر دی، هغې سره سره واګا بارډر دی. نو انشاءالله تعالی چې هغه به قسطوار ویډیوګانو کې به تاسو ته ملاویږي انشاءالله. نو داسې نه چې تاسو یو ویډیو ګورئ بیا سوچ وکړئ چې د لاهور کې دغه یو ویډیو نه انشاءالله ویډیوګانې به ټولې درځي خو مختلف قسطونو کې وي. بینچ باندې لږ کېناستو ځکه چې پیادل ته سړی وګرځي نو ستړی هم شي. نن چور کې یادګار کې ډېره زیاته ګڼه ده او ګڼه ځکه ده چې دلته څه فنکشن دی د هغې حوالې سره لوی خلک راغلی دی، رینجر او هغې سره سیول ډیفینس والا، او مطلب دا دی چې نور ګڼ شمېر ادارې دلته موجود. जोश भी ये जनूं सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए, खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की ها جی خدمتونو کتونکو دې وخت کې مونږه چې دی نو هغه شاهي زمانه کې چې کوم ترانسپورټ و نو مونږ په هغې کې ناست یو، فواد صاحب راسره دی یعنې ټانګه کې ناست یو او بهرحال د ټانګې دا چکر په دې ښه دی چې مونږ ویل یاره دا چکر هم ولګو. دا دغه پخوانۍ اولډ زمانه چې کوم وه د هغې هغه یادونه دي. نو ټانګه کې دې وخت کې ناست یو او سفر کوو. فواد صاحب ټانګې سفر د باندې څنګه ولګېده؟ ډېر زبردست. او د اس زما په خیال زموږ لږ ناجوړه دی خو د بهر په مزه مزه ښه دی. جی قدرمنو کتونکو تاسو زموږ د نننۍ ویډیو وکتله کومه چې د یادګار وه مینار پاکستان او هغې سره سره دغه پارک هغه تاسو مو کته، د ټانګې چکر هم تاسو وکته. ټانګه کې دې وخت کې ناست یو. فلحال دې ویډیو کې به درنه اجازت غواړم انشاءالله تعالی. نیکسټ ویډیو زموږ اوس نږدې شوي او ننوځو به بادشاهي مسجد ته. نو انشاءالله تعالی هغه به جدا ویډیو وي بادشاهي مسجد نه والا، بیا تر شاهي کلا پورې هغه بله ویډیو انشاءالله تعالی. د بلې ویډیو پورې خپل کوربه شپ الله سره د فواد احمد نه اجازت ورکوي او ګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان.